پرون چې دا کوم دردناک واقعه شوې ده پولیس لین کې دا کومه دماکه او په هغې کې کوم نوجوانان او خصوصا زموږ د پولیس ملګري شهیدان شوي دي د هغوی په حق کې یو ځل صورت فاتحه 3 ځله صورت اخلاص ووایي د هغوی د ایصال ثواب دپاره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم ونور قبورهم واجعل جنة مثواهم یا الله په دغه صالحه کې چې څومره ملګري وروڼه زموږ شهیدان شوي یا الله شهادتونه قبول کړي یا الله چې څومره پکې زخمیان دي یا الله ټول ته صحت کامله عاجله مستقله مستمره دائمه ورته نصیب کړي یا الله د شهداو کورونو ته د هغوی مور او پلار ته د هغوی اولادونو بچو ته یا الله صبر جمیل نصیب کړي لوی الله دغه قسمه واقعات چې په دې کې څوک هم بلويستي یا الله دنیا او په آخرت کې ذلیله کړي او رسوا یې کړي یا الله د دې قوم چې څوک دشمنان دي لویه خدای ته ذلیله او رسوا کړي یا الله د صفه هستۍ نه میټاو کړي یا الله د ملک خداداد پاکستان زموږ د مشرانو په ډېرو لویو قربانیو سره آزاد شوی دی یا الله د دې د غیر مستحکم کولو چې کوم قوتونه کوشش کوي یا الله ته ذلیل او رسوا کی یا الله تی نیس او نابود کی یا الله ملک خداداد پاکستان مستحکم کی یا الله د مختلفو افرادونو اطرافونه دې لپاره چیلنجونه دي یا الله په دغه چیلنجونو کې پاکستان سر کې کامیابی کې یا الله د دې قانون قرآن جوړ کې مشران دې قانون صالحان راوړي یا الله چې څومره مردگان دي یا الله ټول مغفرت نصیب کړي یا الله چې څومره بیماران دي ټول ته صحت نصیب کړي یا الله پاکستان او پاکستانی قوم په خپل حفظ او امان کې وساتي یا الله د مسائل او د مصائب او د تکالیفونو په خپل حفظ او امان کې وساتي یا الله د امت مسلمه د کور اختلاف په اتفاق باندې بدل کې یا الله مسلمانانو په کور کې وحدت او اتفاق پیدا کړي یا الله دا انتشار په اتفاق بدل کړي یا الله عداوتونو او نفرتونو په محبتونو باندې بدل وګرځي یا الله عالم کفر ته متفق او متحد وګرځي یا الله د دې ملک خداداد ته حفاظت وکړي یا الله د دې قوم حفاظت وکړي یا الله د دې ملت حفاظت وکړي یا الله د دې د بچو حفاظت وکړي یا الله د عزتونو حفاظت وکړي یا الله د ابرو حفاظت وکړي یا الله د کاروبار حفاظت وکړي یا الله د معاملات حفاظت وکړي یا الله مون ټول متفق او متحد او یو قوم مسلمان او امت مسلمه مو وګرځوي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك جواد كريم وبر رؤوف رحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.